په هر انسان باندې رب ذوالجلال درې حالت راوړي. یو حالت د عدم نه وجود چې د دې انسان عدم مطلب د دې انسان وجود نوی لیکن الله رب العزت دلا وجود ورکی. دویم دې د الله رب العزت د داسې یو ګندې نطفه نه د داسې یو ګنده ساس کې چې ګنده پیدا کړی دی چې د شریعت په اصطلاح کې هغه ته منی ویل کېږي او دا داسې ګنده وبدي کچری د انسان په بدن باندې ولګي بدن ناپاک شي کپڑا باندې ولګي کپڑا ناپاک شي په نور څه باندې ولګي هغه سیز ناپاک شي لیکن دومره خیستا مبارک او احسن طریقې سره د دین انسان پیدا کړی او بیا الله رب العزت داغه په حسن باندې قسمونه خوړلي دي او بیا یې په هغې کې انبیاء علیه السلام صلحاء نیکان خلق دیندار خلق علماء قطب ابدال عام انسانان عابدان زاهدان متقیان پرهیزګار دا ټوله طبقه الله په دې کې پیدا کړې ده. او درېم موږ دا عرض کړی و چې په انسان باندې درېم حالت دا راځي چې دی هر وخت د الله په انعاماتو کې زندگی تېروي. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. چې د ناس تولاړه د تګ راتګ د خوراک کا یعنی د زندګۍ هر یو لمحه چې کوم دی د الله انعامات استعمالي او د لپاره الله رب العزت د انعامات په شکریا کې د الله رب العزت بندگی وکړه.